منشیات پروش هغه خلک دي چې هغه د دې قوم او د الله او د هغه د پیغمبر او د سودخواري چې کوم دي دا هغه دشمنان دي. نن چې تاسو د الله او د هغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دشمنانو چې کوم د خلاف راوتی ان شاء الله تعالی چې دا بس تاسو د بخشش ذریعہ جوړیږي. خو نه په پولیس کې ښه خلک هم شته خو خراب هم شته. هغه پولیس والم چې د شپې ورځي او هغه د خلکو سره چې کوم دی کینی د هغوی په کورونو کې او ځان له قیسې کوي. ما ته په تنګي کې د هغې ډېر ثبوتونه شته دی. موږ په هغې باندې لګیا یو چې کوم سړی منشیات فروش سره ملاوي موږ به د هغې خلاف هم جهاد کوو. هغه که په پولیس کې دی هغه که په ولس کې دی او که په هر ځای کې دی خو موږ به هغه پورې دوی خلاف جهاد کوو چې دا د الله تعالی او د هغه پیغمبر دشمنان قبرونو ته ورسوو او دوی خلاف جهاد وکړو. راپاسئ مړه په دوی جهاد کېږي. او یو خبره ته دې ځای کوم تاسو د خدای وایي چې په شب قدر کې ټول نه غټ سودخوري ما ته وښایي. د شب قدر کې ټول نه غټ پوډري د هغه کور به ورانو یو بر پوډري ورانو او د سودخور به ورانو دا باندې د سړي زامن جوړېږي. هر څوک وګوري په تنګي تحصیل کې په 400 کې په شب قدر کې چې ما د پوډري او یا د منشیات فروش او سودخور جنازه کې زه ولاړم. زه نه جنازه کوم نه واده له ورځم نه ډوډۍ خورم او نه د زما جنازې را راځي او نه د زما خادۍ له راځي. خدای دې دوی کور وان کړي دوی سره غم خادمه کوي. الله تعالی به چې کوم دی موږ سره کوي. دا الله تعالی غیرتی بادشاہ دی او غیرتی خلک یې خوښي. غیرت وکړي ان شاء الله تعالی موږ به خدای پاک سره د ایمان بوزي. زما علماء کرامو ته هم دا دغه خواست دی چې په مقبرو کې په جنازو کې د جمعې په مونځ کې او په نورو کې چې سیاسي خبرې کوي نو د سود خلاف هم خبره کوي د دې منشیات خلاف خبرې هم کوي. او یو مبارکي بله در کوم زما په علاقه کې چې څومره منشیات فروش وو د هغوی خپل زامن خدای په ایسو راړولي دي. دا به خدای تباه کوي ان شاء الله په شب قدر کې به خدای تباه کوي او په هر ځای کې به کوي. د دوی خلاف جهاد دی موږ په دې جهاد کې ملګرتیا وکړئ. دا به په شب قدر کې هم کوو دا په 400 کې هم کوو دا په تنګي کې هم کوو او هغه پورې به نه کړو څو چې زموږ په دې بدن کې صحیح وسنه. منګه یو پیغام ورکوو دغه سپیروشو ته دغه سودخورو ته چې منګه ستاسو خلاف ستاسو خلاف او ستاسو خلاف ان شاء الله راتلونکي وخت کې منګي او دا تاسو له من خبرداري درکو چې تاسو د خپل منحوس د کم نالت کې چې تاسو اخته د دینه تاسو دسبردار شئ. که چېرته دسبردار نه شولئ نو ان شاء الله خیر راتلونکي واک یا راتلونکي پروګرام چې کوم منګه ستاسو خلاف کوو نو ان شاء الله دا ټول شب قدر دا ټول کې پی کې او دا ټول پاکستان به وګوري چې موږ تاسو سره کوم عمل کوو. کوم خلک چې ایس خرڅي کوم خلک چې پوډر خرڅي کوم خلک چې سود کوي چې موږ دوی سره کار وکړو دوی سره موږ مړي پرېږدو دوی سره موږ ژوندي پرېږدو. که ماما دی که کاکا دی که ورور دی که ترورزی دی که ګاونډي دی که کلیواله دی دا ټول نه زموږ غټ دښمن دی. موږ په پوله په پټي باندې دښمني کوو خو نن زما نوی نسل کوم چې تباه شو کوم چې بربادېږي د دې خلکو د لاسه نو تم په کاوس کې تم په چیس کې تم له پروګرامونه کې تاسو په پاټو کې شاملوئ. دا تاسو په دې لعنت کې دوی سره برابر شریک یې. د شب قدر عوامو ته یو خبره کوم زمونږ د دې واک مقصد دا دی چې را بیدار دی را پاڅئ. دا خلک زمونږ دشمنان دي دا زمونږ د نسل دشمنان دي دا زمونږ د راتلونکو بچو دشمنان دي. زه په شب قدر تانه کې ناست یم هیڅ سره ریلیټډ سړی دی پلار یې هیل کې دی او د هغه ماشوم زوی هغه سلو پولیس والا نیولی و. زما د پلار هغه د هغه پلار بېوسی ته چې ما وکتل ما د په هغه ورځ باندې زما دومره افسوس راغلی په دې خپل شب قدر باندې چې موږ دومره بېوسه شو چې یو څو کسان یو مافیا چې هغه زموږ دا نوی کول دا زموږ دا نوی نسل په دې کې ډاکټر شته په دې کې انجینر شته په دې کې عالم شته په دې کې استاد شته په دې کې فوجي شته او دا دوی زموږ نه تباه کوي او موږ ورته ګورو او موږ دا خلکو سره بیا مړه ژوندی کوو. ما سره دا یو واده وکړئ یو قسم تعلق به دې خلکو سره نه ساتو. ایس بي ته سپیشل برانچ ته آی بي ته چېرې دغه خلک چې دا کوم پټ دي دغه راښکاره کړي دوی پولیس ته د دې نشاندهي وکړئ چېرې دا خلک دوی په وخت باندې ګرفتار کړي چې زموږ دا نوی نسل دا نوی کول دا کوم چې تباه شوی چې نور موږ د بربادۍ نه بند کړو او نور دا زموږ نه برباد نه شي. زه د خپل شب قدر د عوامو ان شاء الله دا امید ساتم چې دوی به د پولیس مرسته کوي دوی به د هغې خپې د هغې لاسونه او د هغې سترګې جوړېږي او دغه خلک به ورته ورښیي چې راشه دا پلان کې یې خرڅوي دا یې خرڅوي که نه لمونځ دی وایي موږ به د کوره راوباسو ورکوو به ان شاء الله. خو دا زما د دې نوي نسل دشمن بالکل د معقولو نه دي دا اوس د اچولو دي ان شاء الله کې خیر زموږ د جدوجہد به دوی خلاف جاري. ورونو تاسو ته ښه پته ده چې کلي په کلي او کور په کور او د ښه خاندان ښه ماشومان ښه زلمي په دې نالت باندې اخته دي او سکي یې
د خدای د رضا دپاره زه دې قوم ته وایم چې راپاڅئ مونږ ته ملګرتیا وکړئ او هغه کسان مونږ ته وښیه میډیا والو ته وښیه پولیس والو ته وښیه چې څوک د ایس خرڅوي او څوک په دې دنده کې ملوث دي مونږ غیر سیاسي جماعت یو په شکلاوتي قومي جرګې په دې کې هېڅ سیاست نشته خو صرف د الله د رضا دپاره راوتي وو او چې څوک ایس خرڅوي د هغوی ته زمونږ وارننګ دی چې سم شئ د خدای او د رسول خاطر وکئ نور کارونه هم شته دغه ایس فروشو ته دا زما پیغام دی چې د خدای خاطر وکئ پرېږدئ وایي هلته په نصیحت نه نو خدای هم غرق او تباه کا خدای هم برباد کا خدای هم بچي په دې نشه راواړوه چې زموږ ماشومان باقي د تعلیم نه محرومه پاتې شو کور په کور ایسي دی کور په کور پوډري دی کور په کور نشهي دی آیا ولې زما دا قوم دومره کمزوری دی دا قوم موږ دې دپاره آزاد کړی و دا قوم دا خاوره موږ د دې دپاره آباده کړې وه دا موږ مکمل پوره امنه خاوره ده دا خاوره زمونږ ده دې کې نه موږ منشیات منو نه سود منو نه بل قسم ظلم او جبر او زیاتۍ منو کمې پورې چې موږ ژوندي او تاسو ژوندي انشاءالله د دې خلاف به جهاد کوو انشاءالله که ته الله ته وعده وکړې لاول دې په خپله سم شي او که په خپله سم نه شول قسم مې دې په هغه ذاتي چې د کور کې کور نه راوباسم خو په دوکان کې د دوکان نه راوباسم اباسین یونیورسټۍ کې د هغې د خولې خبره ده چې اباسین یونیورسټۍ کې 15 کسان ایس چې چا ایس کل هغې قادیانان شوي دي صرف دا ښکاره شوي دي نور به څونه پاره یونیورسټۍ کې په هر کالج کې په هر سکول کې ایس کلو والا دي دا ایس د کوم ځای نه راځي دا چې دی دا ټول کافر دا ایس روړي دي دلته تقسیم کړي دي کافر هر حربه استعمالوي د مسلمان دپاره چې دا مسلمان ګمراه کي قسم دی قادیانیت چې دی دا بدترین کوپر دی او هغه قادیانان شوي دي صرف دا 15 ښکاره شوي دي تاسو سوچ وکړئ چې دا قادیانان دا چې دی دا زمونږ دشمنان دي بدترین دشمنان دي دا خنزیران دي دا روړي دا بسکي هغې بیا هر څه اسم نه مني نه اسلام مني نه مسلماني نه کوپر مني هغې صرف نشه ایمان دی هغې قادیانان شوي دي دا نشه چې ورکوي بس ورته ووي تاسو قادیانان شئ ویستئ ده نور هم په دې راړئ نور هم قادیانان کوي نن چې زمونږ دا کومه دا غونډه ده دا د منشیات فروشو خلاف ده منشیات فروش هغه خلک دي چې هغه باقاعده د هغوی بره لینک وي داسې نه کېږي دا کار چې کېږي داسې نه کېږي ته چرس راوړې ته افیم راوړې یا ته مطلب شراب راوړې دلته یا ایس راوړې داسې نه کېږي دوی زه باقاعده انتظامیه ټچي نو بالا حکامو له پکار دي چې د انتظامیې په دوی باندې چک وساتي چې په دوی باندې تر څو چک نه ساتلی دا به تر هغې پورې جاري وي منشیات فروشو له یو وارننګ دی چې د دې نه پس به روزونه ستاسو کورونو ته به درځو د ګریوانه به م رانیسو د جیل تاڼو پورې به م راکاږو تمبو پورې وکیل مونږ سره انشاءالله خپل د دغه غم نشته انشاءالله یو به م نه پاتې کېږي خو لومبی تاسو دی په خدای د ستاسو قسم ولې تاسو ته پته نشته چې زما په محله کې کم سړی منشیات خرڅوي هر سړي ته پته ده خو خولې تړلې ده ولې تړلې ده یریږي د مرګ نه یریږي چې مړه به م کړي مرګ یو ورځ شته د خپلو بچو د روان مستقبل دپاره مړه شئ ټول عمر به ژوندي یې ګورې